بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري مولا فرمائی ويجوز الالتقاط في الشاة والبقر والبعير. وقال مالك والشافعي رحمه الله إذا وجد البعير والبقرة في الصحراء فالترك أفضل. لك برو گوری جی بیان د لغتی شروع دی. مسئله دا کی چی چیلی غوا اوخه دا کم غټ حیوانات چې دي د دې التقاط صحیح دي. زموږ د حنافو په نسبان دي. کم ځای کې وه او سړي ته اندازه کېدله چې دا به ضایع شي، نو څنګه چې وړوکې شی راوچتول واجب وي چې کله غالب ګمان ضایع کېږي، دغه شان د دې هم واجب دي. او که نه نو به غالب ګمان یې د هلاکت نه به مندوب دي. امام شافعي رحمه الله وایي چې غوا شوله اوښه شوله د دې التقاط صحیح نه دی، ځکه دا خپله د ځان دفاع کولی شي، خپله ګرځېدی شي، وبس کولی شي چې د پاڼې ماڼې د شینکي خوړلی شي، بس ستا څه کار دی چې خامخا یې کور ته راولي. ورته وګورئ ويجوز جائز دی الالتقاط و التقاط فی الشاة په چیلی کې او په بقر او په بعیر کې. وقال امام مالک رحمه الله فرمایي والشافعي رحمه الله اذا وجد البعير والبقر في الصحراء کې چې وموندله نو فالترک افضل. پرېږدي دي. وعلى هذا الخلاف بنا په دې خلاف باندې فرسم دی. موږ وایي دا د دې به التقاط افضل وي، هغه وایي ترک افضل دی. لهما د هغو دواړو دلیل واورئ. اصل خدا ده چې پردې شی اخیستل حرام وي. اصل دا ده چې پردې شی اخیستل خو ضایع کېږي د دې ویرې په وجه باندې تا ته اجازت دی اخیستلی شي. او دغه غټ حیوانات چې دي دا چونکې ضایع کېږي نه، چې نه ضایع کېږي نو دې کې حکم هم خپل اصل دی چې اخیستل یې څه دي حرام دي. وایه نه شولی بي لهما ان الاصل في اخذ مال الغیر الحرمت. اصل دا ده چې اخیستل مال لغیر دا حرام دي. والاباحة مخافة الضياع، او دا اباحت چې دی دا د ضایع کېدلو د ویرې په وجه دی. واذا كان معها کله چې د دې حیواناتو سره ما هغه شی و د دې لقطې سره، واذا كان معها کله چې و د لقطې سره ما هغه شی يدفع عن نفسها چې دفاع د خپل نفس کولی شول، نو یقل الضیاع، نو اوس پکې ضایع څه شوله، ضایع کېدل کم شو. البته اعتراض نه جواب دی. په هغو اعتراض دی بی پردی شی اخیستل تاسو ویل حرام دی، اله جایز کېږي چې ضایع وي، دې کې خو د ضایع خطر هم نشته، نو دې کې حرام شي. تاسو خو وایي چې ترک افضل دی، نه پوهېږئ په کار ده چې اخیستل یې څه شي حرام شي، ترک یې افضل نه واجب شي. نو جواب دار یې بی وهم بیا هم شته دی چې ضایع کېږي. نو دغه وهم په وجه موږ وایو راخیستل یې صحیح دي، خو نه راخیستل یې افضل دی. ولكنه يتوهم، ولكن وهم بکی کېدی شي چې ضایع وشي. فيقضى بالكراهة، فیصله به د کراهت کېږي. والندب الى الترک، او ترک ته به ندب وي، مستحب دا ده چې نه رالي. ولانا موږ وایو مولوي صاحب دا هم د نورو لقطو په شان لقطه ده. انها لقطه، دا لقطه ده يتوهم ضياعها، وهم د ضایع کېدلو پکې شته دی. څنګه چې د نورو لقطو راخیستل مستحب دي دغه شان د دې هم. فيستحب اخذها، اخذ مستحب دی. وتعریف و دغه شان به د اعلانات کول صيانة لاموال الناس، دې دپاره چې د خلکو د مالونو حفاظت وشي. کما فی الشاة، لکه شات کې موږ دا خبره کړې چیلۍ کې هم داسې ده، نو په غوا اس او اوښه کې هم داسې. فإن انفق الملتقط عليها بغیر اذن الحاکم فهو متبرع. لږ به وګورئ که چا دغه چیلۍ غوا اوښه راواخیستله کور ته راوستله، کومه خرچه پې کوله، حاکم ورته نه ویلي چې پې کوې او بیا هم پې کوله، دا به بیا تشه تبرع وي، بیا دغه نه مالک نه نشي غوښتلی چې ما پې خرچه کړې. فإن انفقه که چېرې خرچه وکړله ملتقط علیها په دې نفع لقطه باندې بغیر د اذن د حاکم نه، فهو متبرع، دا به متبرع وي. لقصور ولایت عن ذمة المالک، ځکه د ده ولایت دومره شته دی نه چې د مالک په ذمه کې کار وکړي، چې خرچه پې کوي او حسابه یې هغه پسې، دا ولایت ورته شته. لقصور ولایت، ځکه قاصره د ولایت د ذمې د مالک نه. وإن انفق بأمره كان ذلك دينا على صاحبها، او که قاضي ورته ویل چې خرچه پې کوه، حاکم ورته ویل، نو هغه ته دا ولایت شته دی چې دغه شان چې ګډه شی دی غوا د اوښه د دغې لپاره په ملتقط باندې خوراک مقرر کړي او ورته وایي بیا د مالک نه علي.
دې کې د دواړو ګټه ده. دغه ګټه دا ده چې دغه حیوان به ژوندی پاتې شي چې دا به خرچه کوي. د بل ګټه دا ده صحیح ده خرچه به پکې خو به بیتوالي دواړو کې خیر دی. وإن انفق کچری خرچه وکي بأمر د حاکم په امر باندې کان ذلک دینا دا بدین وی علی صاحبها د دې لقطه په صاحب باندې مالک باندې. ولی لأن للقاضي ولایت د قاضي لپاره ولایت شته په مال غایب کې نظر له د پاره د نظر کولو داغه یعنی لحاظ ساتل داغه خیال کې وساتو. وقد يكون النظر في الانفاق کله نظر بدی کې می لحاظ بدی کې چې خرچه وکي علامه نبین بیان را روان دي د خیره بر وګورئ دغه شان شی چې کله چا ومنتلو نو حاکم کم قاضي دی هغه ته به مخې ته ویسي څه ورسره وکم نو قاضي به پکې نظر واچي کله شی داسې یو شی و چې دا په اجرت کې ورکېدلی شو چاله په اجرت ورکه او دغه نه کرۍ اخله او دا کرۍ به په دې شي باندې خرچ کوه که دا کېدلی شي خو داسې به کوي نه پوهېږئ او که داسې شی و چې هغه په کرۍ نه ورکول شو نو بیا به وګوري بیا به حاکم دوه سوچه وکړي چې موږ د ملتقط ته ووایو ته به خرچه کوه بیا به مالک نه والي دا بهتره ده که نه خرڅ کي او پیسې بس قلارې وساتي نو که چېرې دا بهتره وه چې خرچه پې کوه بس کوي به څومره چې ورته اندازه ولګېدله که مالک رالی ښه به ښه کرانلې بس بیا ورته ووایي چې هلکه نوره که خرچه زیاته شي نو مالک ته شي قیمت ته هم کېدای شي ور واوړي لانجه به شي بیا به ورته ووایي خرڅ یې کړه او پیسې کېده پوهېږئ که نه او که داسې شی چې اندازه ورته ول نه ولګېدله چې خرچه پې ټیک نه ده نو ډایرکټ وایي خرڅ یې کوه بس پیسې ځان سره کېده او که یو داسې شی چې هغه د سره خرابېدلو نه خرچې ته ضرورت نه و بیا دې هو به هم بس کېږي خرڅه هم دی نه وإذا رفع ذلك إلى الحاکم کله چې دا شی اوچت شو حاکم ته دا لقطه نظر فيه هغه به پکې نظر وکړي فإن كان للبهیمة که چېرې و د حیوان دپاره څه منفعت اجرها په اجرت به یې ورکړي بیا پسې څه دی و شته که نه دلته یې صرف انفقه لیکئ وانفقه او خرچه به کوي علیها په دغه بهیمې باندې من اجرتها د هغې د اجرت نه لأن فيه ابقاء العین ځکه دا په اجرت ورکولو کې عین هم باقي پاتې کېږي علی ملک د مالک په ملک کې من غیر الزام الدین علیه په هغه څه قرض هم نه لازمیږي هم دغه شان یفعل بالعبد العابق دا کار به د عابق غلام سره هم کېږي چاله به په اجرت ورکړي که خرچه راتلله خرچه کوي به بې وإن لم يكن لها منفعه که چېرې څه منفعت ورله نه و وخافوا ویریدلو ان تستغرق النفقه قیمتها چې نفقه به راګیره کړي د قیمت که چېرې دا مسله وه نو باعها به یې دې خرڅ کړي او امر به وکړي بحفظ ثمانیه چې پیسې ولا محفوظ یې کړه نه پوهېږئ پې دلته ابقاء له مالک دپاره شی باقي وساتلو صورتن کو نه دی مانن خو دی که نه دا چې پیسې څه دي مانن شی دی عند تعذر ابقائي صورتن کله چې متعذر باقي پاتې کول صورتن وإن كان الاصلح او کچري اصلح دا الانفاق عليها چې پاغي خرچه وکي بس اذن في ذلك بدی کې و دي اجازه تو کی خرچه پې کوه ملتقطه او به چې کله مالک را لوا بیتلی وجعل النفقه دين او دان وګرځي نفقه دین په مالک باندې دا وګرځي لانه حاکم دا کارونه کولی شي یو کنه خو دې لپاره حاکم شوی هم دی چې د خلکو مصلحتونو ته به ګوري او خپل ولایت به په کار راولي پوه نه شولې پې لانه دا حاکم چې نصبه دا خو منصب باندې فاحش شوی دی نادرا چې دا به لحاظ ساتي وفي هذا او دا کوم خبرم چې وکړله به دې کې نظر دی من الجانبین دواړو لحاظ ساتل شي یو به ملک باقي پاتې شي او بل ته به پیسې واپس میلاو شي قالوا مشایخ ویلي دي انما یأمر بالانفاق ما دا خبره وختي کړې وه داسې نه چې بس ورته خرچې پې کوه شی به د 1000 روپیو خرچه به پکې 100 کړي خو لانجه به شي نه یو ورځ دوه پې خرچه وکړه هغه به اندازې ته وګوري که مالک یې رالی ښه ده که نه خرڅ دي کي پیسې دې به وساتي انما یأمر امر به کوي بالانفاق باندې یومین او 3 ایام به کوي علی قدر ما یرا په اندازې د هغې چې رایې د امام جوړه شي رجاء په دې امید منې ان یظهر مالکها چې مالک به حاضر شي فاذا لم یظهر کله چې مالک را حاضر نه شو یأمرون امر به وکړي د دې په خرڅولو ولې
هم د سیدی کنه خرچه دی به کوي کنه و یار لأن دارة النفقه جاری کېدل د نفقې چې مستأصله دا خو د بیخه به شي ختم کی 100 روپو شی لز روپو شی وي خرچه به کې زیات شي فلا نظر في الانفاق نو اذ نظر نشتري خیال ساتل ندي چې موږ ته وي خرچه په کوه مدتا مدیده وګدا زمانہ قال هدايه مولا فرمایي وفي الاصل اصل کې دسیو شرط اقامه البينه شرط کو چې بینه بقایمي په دې خبره باندې چې لګا دا خرچه به زکوما د دې لپاره چې به ته ګوره واپس لما پوه نه شولې بي سیدا لا او سیدا سیدا شرط دا دی خرچه به واپس الالی چی په دې بینه قائم کې لکه ګوره خرچه به کوم به ته لما لانه يحتمل احتمال لري ان يكون غصبا في يده لکبر وګوري دا شرط ځکه ولګو کله چې دا شی ځان لا دغه حیوان ځان لنی ولي په دغه صورت کې دا غصب دی ښا به سره او غاصب چې کله په شی مغصوب خرچي وي کې هغه به څوک د مالک نه غواړي او کچري او خرچي کله د مالک نه خلق غواړي حاکم کله دغه کس ته وي چې ته به خرچه کوه مالک نه به والی چې کله ودیعه وي غاصب ته دا نه وي چې ته به خرچه کوه به ته مالک نه لې مودا ته وي خرچه به کوه به د مودیانه نو دلته به موږ به دا ګورو چې دا غصب دی او که دا ودیعه به حکم کېره نه که ده به ګواهان جوړ کړه چې هلکه ګورې مالک لمې روچته کړې ده خرچه به ګورې مالک سر لکومه اوس به ورته قاضي وایي خرچه به کوه دا ودیعه ده پوه نه شولې پې او که ځان لري روچته کړې وه بیا به د مالک دا نه وایي چې خرچه به کوه بیا خو غصب دی لأنه يحتمل احتمال لري ان يكون غصبا في يده چې دا شی د پلاس کې غصب په صورت کې ولا يؤمر فيه بالانفاق هغه کې خو امر د انفاق نه کیږي وانما يؤمر به بانفاق باندې امر کیږي في الوديعه کې فلا بد من البينه نوس بینه پکار ده اعتراض بینه خو علی بینه خو علا کار ور کوي چې د چا خلاف بینه راوړي چا خو موجودی کنه دلته خرچه په کومه دا اصل کې دین جوړي په مالک باندې لکه بر وګورئ گواهان او تاسو گواه اوسئ یا گواهان راولي قاضي صاحب د خرچه چې په کومه دا به دین وي په مالک باندې نو دا گواهان د مالک خلاف دي مالک شته نشته دی نو قانون خدا دې د چا خلاف چې گواهی قبله به موجودی کنه خو نشته پوه نه شئ په سوال جواب داري به دا گواهان د دې د بارانه دي چې په مالک باندې څه لازم کی دا گواهان صرف دې لپاره چې قاضي ته قصه ښکاره شي صفاشي چې دا غصب دی او کو ودیه ده پوهیږئ کنه سوي فلا بد من البينه لكشف الحال لپاره دی وليست البينه تقام للقضاء دا قضا د بارانه دي چې دي حاضري وان قال او گواهانونه بالکل ما څه گواهان نشته دي نو قاضي بوته وي بس خرچه پکوا من به ګورو چې ته ښکارا شو لرسته چې تا غصب کړي په صورت کې وتا ته به خرچه نه ملاويږي او کوم ښکارا شو چې التقاط دی به وت خرچه ملاويږي وګورئ ودي هذا ولا يرجو كما وإن قال لا بينة لي يقول القاضي له وغبر ذوي أنفق عليه خرچك وبديباني إن كنت صادقا كشرت رشتن كوي فيما قلتك حتى تردي چې تبرجوم کې په مالک باندې کله به کوي ان كان صادقا رشتن کی ولا يرجو رجوع بنكي په مالک باندې ان كان غاصبا وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا على صاحبها إشارة إلى أنه إنما يرجع على المالك بعد ما حذر لكبر وګورئ مرسم قدرت کې دي سیویل وجعل النفقة دينا على صاحبها نفقه بدين ګرځي په صاحب د مالک دغه شی باندې په دې کې اشاره ده خبره ده چې کله چې مالک را حاضر شو او لا لقطه خرڅ شوی نه دا لا موجوده ده او قاضي ورته باقاعده ویلو چې دا خرچه پته کې دا بدین وی کاسي ورته ویلو خرچه پې کوا او دای ورته ودنه ویلی چې به د مالک نه غواړي وي به د مالک نه چې غوښتلې کله به ته غواړي چې خرچه پې کوا مالک نه به غواړي داسي وګورئ دې کې اشاره ده اعلان نو انما يرجو رجوع بګي به مالک معنی بعد ما حذر پس دا نه چې حاضر شي ولم تبع اللقطه ولا لقطه لا خرڅ شوی نوي ورپسې ورشه دا خو دغه خبره و ده قدري مولا خبره و اصل خبردار ګور
اذا شرط القاضي الرجوع کله چې شرط لګولې قاضي د رجوع په مالک باندې اله به تیلی وهذا روایت هم دقه سی روایت دی هم دقه صح قول له پوه شولې بي فاذا حضر يعني المالك فللملتقط ان يمنعها منه حتى يحذر لکبر وګورئ منصب يحذر النفقه کله چې مالک را لې او دوله پدی لقطه باندې خرچه کړي دا نفقه به کړي دا نور ته ویلی شي بای اله به در کوم چول نفقه راوړي ما خرچه ول راکا لکه کله مبيع کې بای دا څه کولې شي مشتری ته ویل سمن را کاله به مبيع در کوم دې ته حبس وي ویږي به او ته ګورئ فاذا حضر کله چې حاضر شو مالک فللملتقط دبر جایز د يمنعها چې دا لقطه من کې منه دا غنا حتى يحذر النفقه تدري چې هغه حاصله کې نفقه لانه يحيى بنفقته فصار كان گوه دا حیوان چې دا د دې سړي په نفقه ژوندې شوی دی او د مالک چې د نوړي گوه چې مالک اثر نو ملک حاصلې لکه څنګه چې مشتری اثر نو ملک حاصلې هلته مشبای کولې شي مشتری تن ملک حاصلې نه ول پیسې راکا دلته وې مال ژوندې ساتلې د مالک ته ملک حاصلې ول پیسې راکا نفقه خیالم دې کنه لانه يحيى دا حیوان چې دا ژوندې دی د په نفقه فصار كانه دا وګرځیدلو دا مالکی استفاد الملك من جهته دا فائدہ کوي ملک د جهت د ملتقطنا نو مشابهت رچا سره رااله په به سره او دا الله خو نظر کوي غلام چې کله و تختیږي او څوک او اعلان کړي چې چاره وستل غلبه لس روپۍ جول ورکمغه ته جول وای یو کس گیر کو غلام او خرچه پکړي بلار راوستو نو وسه کسته ویلی شي مالک ته چول جول را کاله به درکو ما به خرچه کړی وای هغه بشان دی دا او اقرب من ذلك او نزدې دی ته د نذیر د پاره هغه دا رد الابق دی فإن له زکا رد کون کی تشتری حبس لاستفاء الجول چې جول حاصل کی لما ذکر وجه مونږ ویل خپل خرچه منډتل لواله ثم لا يسقط دين النفقه بهلاكه لګور وګوري کلام ملتقط حبس نه دی کړي مالک نه من کړي نه دا او لقطه حرام هلاک شولا به هم نفقه د مالک نه لی او که حبس یې وکړو قید کړلا او هغه نه بس هلاک شولا به دې نشي ځکه بدغه وخت کې به دا د امانت د حکم نه وته څوي ثم لا يسقط بمن ساقطي کې دین د نفقه به هلاکی کدا شي چې هلاک شي فيد ملتقط کې خو قبل الحبس يدو ويسقط ساقطي کې به اذا هلك بعد الحبس ولي لانه يسير بالحبس شبيه الرهن په دې صورت کې خود رهن مشابه شولا او شی مرهون چې کله هلاک شي درهن بلا مرتهن پلاس کې دغه بدین کې غشن کټوتی کیږي هغه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين